बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ग्रानो महसिलनो په دې ویډیو کې موږ او تاسو د مایوکارډیوم ناروغي وایو چې د مایوکارډیل ډیزیز په نوم باندې یادېږي. تاسو ته معلومات دی چې مایوکارډیوم چې دی د زړه عضله ده یا کارډیک مسل دی او د زړه اساسي ساختمان دی. مخکې موږ او تاسو ویلي چې مایوکارډیوم کې یو ناروغي منځته راځي د اسکیمیک هارت ډیزیز په نوم باندې یا د هایپرټنسیو هارت ډیزیز په نوم باندې او یا د روماتیک هارت ډیزیز په نوم. خو د دې نه پرته په مایوکارډیوم کې دوه نورې ناروغۍ منځته راځي چې یو ته د مایوکارډیوم التهاب یا مایوکارډایټس ویل کېږي او بل ته د مایوکارډیوم بې کفایتي یا ناروغي یا کارډیومایوپتي ویل کېږي. اول موږ مایوکارډایټس وایو. د نوم نه معلومیږي چې په دې ناروغانو کې د مایوکارډیوم التهاب منځته راغلی دی او دا التهاب په څلور ډوله دی. که چیرې د انتان د وجې څخه اوسي دې ته موږ انفیکټیو انډوکارډایټس وایو. انتان مستقیما راځي او مایوکارډیوم باندې تاثیر کوي عضله باندې او انفیکټیو مایوکارډایټس پکې منځته راځي. که چیرې علت نه معلومه دې ته موږ او تاسو ایډیوپیتیک مایوکارډایټس وایو. که چیرې د منځه منساجو د ناروغیو د وجې څخه د مایوکارډیوم عضله ناروغه شوي دي ته کنیکټیو ټیشو ډیزیز مایوکارډایټس وایي. او که چیرې نور متفرقه علتونه اوسي نو دې ته موږ وایو میسیلینس ټایپ اف مایوکارډایټس، یعنی یو مایوکارډ کېدلی شي چې د التهاب پروسه د انتان د وجې څخه پکې منځته راشي، په خود سرانه شکل منځته راشي، د منځه منساجو د ناروغیو د وجې څخه منځته راشي او یا د نور مختلفو اسبابو د وجې څخه. دوهمه ناروغي چې د کارډیومایوپتي په نوم باندې یادېږي چې په دوی کې زړه چې خپله وظیفه په نارمل شکل سرته نشي رسولی. دغه کارډیومایوپتي په دوه ډوله باندې چې یو ته موږ پرایمري کارډیومایوپتي وایو او بل ته موږ سیکنډري کارډیومایوپتي وایو. پرایمري کارډیومایوپتي یا ایډیوپیتیک کارډیومایوپتي چې دا پرایمري کارډیومایوپتي په درې ډوله ده چې یو ته موږ ایډیوپیتیک کارډیومایوپتي وایو یا دې ته موږ کنجسټیو وایو یا دې ته موږ تاسو ډایلیټډ وایو. په دوی کې د زړه عضله چې دا پراخه کېږي. دوهم ډول چې دا هایپرتروفیک کارډیومایوپتي ده، ایډیوپیتیک هایپرتروفیک کارډیومایوپتي چې په دوی کې د زړه عضله چې دا هایپرتروفیک یا پراخه کېږي. او دریم ډول چې دا ایډیوپیتیک ریسټریکټیو کارډیومایوپتي ده چې په دوی کې د زړه عضله چې شخوالی کوي. په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي نارمل زړه دی او د زړه عضله مایوکارډیوم نارمل تاسو په دې شکل باندې ښکاره کېږي. خو په دې دوهم شکل کې تاسو وګورئ ډایلیټډ کارډیومایوپتي کې تاسو وګورئ چې دغه د زړه داخلي طبقه څومره پراخه شوې ده. د دوی په نسبت باندې تاسو دا ځایونه وګورئ چې دا ډېر زیات پراخه شوي دي، یعنې د نارمل زړه په نسبت باندې تاسو دا زړه وګورئ دا ډایلیټډ شوی دی. او په دې بل شکل کې تاسو وګورئ هایپرتروفیک کارډیومایوپتي ده. دغه د زړه عضله تاسو وګورئ چې دوی سایز څومره غټ شوی دی تر دې اندازې پورې. که چیرې تاسو د دې بلې عضلې سره مقایسه کوئ دلته ډېره هایپرتروفي منځته راغلې. او په دریم شکل کې تاسو وګورئ چې زړه شخوالی پیدا کړی یا ریسټریکټیو دی او نشي کولی چې د شخوالي د وجې څخه دوی پراخه شي یا ډایلیټیشن وکړي. سیکنډري کارډیومایوپتي د لاندې سببونو د وجې څخه منځته راځي. کېدلی شي د هایپرټینشن د وجې څخه منځته راشي، د والوونو د ناروغیو د وجې څخه، د پیریکارډیوم د ناروغیو د وجې څخه، د اسکیمیا ناروغیو د وجې څخه، د ولادي ناروغیو د وجې څخه یا د التهابي ناروغیو د وجې څخه منځته راځي. یو تعداد د علتونه هم په سیکنډري کارډیومایوپتي په سببونو کې شامل دي. مثلا ځینې غذایي درمل، غذایي عوامل، درمل یا ډرګز، میتابولیکي ناروغۍ، عصبي عضلي ناروغۍ، ارتشاحي ناروغۍ یا انفلټریټیو د منظم نس ناروغۍ. مختلفې ناروغۍ کولی شي چې د سیکنډري کارډیومایوپتي سبب وګرځي. راځو موږ د پیریکارډیوم ناروغي وایو. پیریکارډیوم د نوم نه معلومیږي چې دا د زړه د پوښ په نوم باندې هم یادېږي او په دې کې دوه قسمه ناروغۍ لیدل کېږي چې یو په پیریکارډ کې د مایع راجمع کېدل یا راټولېدل دي
چې هغې ته پیریکارډیل فلویډ موږ او تاسو وایو یا پیریکارډیل افیوژن ورته موږ وایو، او بل د پیریکارډ التهاب دی چې د پیریکارډایټس په نوم باندې یادېږي. لومړی په پیریکارډ کې د مایع را ټولېدل یا افیوژن یا دې ته هایدرو پیریکارډیوم هم موږ او تاسو وایو، که چېرته اوبه په پیریکارډ پوښ کې راجمع شوي سي. که چیرې دغه مایعات چې دی مثلي دي ته سیرس افیوژن ویل کېږي. که چیرې مثلي وریدي اوسي دی ته سیروس انجیونس افیوژن موږ او تاسو وایو. که چیرې کایل مواد ورکړي ته موږ او تاسو کایلس افیوژن وایو، او که چیرې کولیسټرول دی ته موږ او تاسو کولیسټرول، او که چیرې وینه ورکړي جمع شوي دي ته موږ هیمو پیریکارډیوم ویلی شو. دوهم ډول ناروغي د پیریکارډایټس په نوم باندې یا د پیریکارډ التهاب دی چې په دوه ډوله باندې دی. یو ته اکیوټ پیریکارډایټس ویل کېږي او بل ته کرونیک پیریکارډایټس ویل کېږي. اکیوټ پیریکارډایټس کېدلی شي چې په مثلي شکل باندې اوسي، سیرس پیریکارډایټس کېدلی شي، فیبرینس او یا سیرس فیبرینس پیریکارډایټس اوسي، کېدلی شي چې پورلنټ اوسي یا فیبرینو پیورلنټ پیریکارډایټس، او کېدلی شي چې هیموریجیک اوسي. سیرس پیریکارډایټس یا مثلي پیریکارډایټس کې ساده مایع پرته وي د پیریکارډ په منځ کې. فیبرینس کې لیپي مایع او یا مثلي لیپي مایع پکې موجوده وي، یعنې نیمه سریښناکه. خو پورلنټ یا فیبرینو پورلنټ یا دا به ډېره سریښناکه مایع اوسي، او هیموریجیک کې به خالص وینه پرته اوسي. بل ډول یې کرونیک پیریکارډایټس دی چې د توبرکلوز وجې څخه منځته ځي، چې هغه توبرکلوز پیریکارډایټس ویل کېږي، یا د مزمن ناروغۍ د وجې څخه کرونیک اډهیسیو پیریکارډایټس دی، یا د مزمنو تقبضي یا تقلصي ناروغۍ د وجې څخه د پیریکارډ التهاب کرونیک کانسټرکټیو پیریکارډایټس، او یا چې دی د پیریکارډ کې د پلک موجودیت دی، پیریکارډیل پلک دی چې د میلک سپاټ یا سولجر سپاټ په نوم باندې هم یادېږي. اول لازم موږ تاسو د اکیوټ پیریکارډایټس یا د هارت پیریکارډایټس ډولونه وایو. سیرس پیریکارډایټس چې لومړی موږ تاسو ویل چې مثلي پیریکارډایټس دی، په دوی کې پروتین دی او مخصوصه وزن چې د اوبو یا د هایدرو پیریکارډیوم له ټرانسورډیټ څخه زیات دی. یعنی معنا دا چې مثلي مایع ده په هغې کې پروتین موجود دی او د اوبو څخه دوی مخصوصه وزن زیات دی. سببونه او ډولونه یې چې دي د وایرل پیریکارډایټس چې د وایرسونو د وجې څخه منځته راځي، روماتیزمل پیریکارډایټس چې روماتیزم د وجې څخه منځته راځي، توبرکلوزیک پیریکارډایټس، SLE سیستمیک لیوپس ارثماتوزیس پیریکارډایټس، او خبیث تومورونه د میزوتیلیوما په نوم باندې چې د میزوتیلیل سل تومورونه دي، میزوتیلیوما دا د هارت پیریکارډایټس ډولونه دي. دوهم ډول یې موږ ویل فیبرینوس پیریکارډایټس یا سیرو فیبرینوس پیریکارډایټس چې د سیرس ایکزوډاټ او فیبرینوس ایکزوډاټ مختلط ډول دی، او دا د بریډ ان بټر په شکل ښکاره کېږي، لکه د ډوډۍ د پاسه چې سپینه دغه کیک دی، کوچ کیک دی. سببونه یې د یوریمیا یا د وینې په دوران کې د یوریک اسید زیاتوالی دی، انفرکشن یا احتشا ده، روماتیک فیور دی، تردید دی د زړه او بکتریاګانې دي. دا ټول سبب ګرځي چې فیبرینو یا سیرو فیبرینوس پیریکارډایټس منځته راشي. پیورلنټ یا فیبرینو پیورلنټ پیریکارډایټس چې سریښناکی ډېر زیات د پایوجینیک بکتریاګانو د وجې څخه چې چرګ تولیدوي، فنګسونو او پرازیتونو د وجې څخه منځته راځي. په دوی کې فیبریني او فیبریني مثلي مایع چې ده دا په چرګ یا په قیح یا په تقیحي شکل باندې بندېږي یا په پس سیل باندې بندېږي. ټینګه کریمي تقیح یا چرګ لرونکي مایع د پیریکارډ سطحه پوښلې ده او په زیات شمېر سره نیوتروفیل چې په مثلي طبقې کې لیدل کېږي. هیموریجیک پیریکارډایټس چې اخرنۍ خبره ده، مخکې موږ تاسو ویلې چې په دوی کې د پیریکارډیوم په داخل کې اکزوډاټ موډ چې د وینې سره شریک شوي یا ګډي، اکثرا په نیوپلازمونو کې د زړه، توبرکلوز کې، د وینې په ناروغیو کې او شدیدو حادو انتاناتو کې دغه هیموریجیک پیریکارډایټس لیدل کېږي. راځو موږ کرونیک پیریکارډایټس یا مزمن پیریکارډایټس وایو چې د توبرکلوز وجې څخه منځته راځي. توبرکلوزیک پیریکارډایټس دی، دا یو ګرانولومایي التهاب دی. اکزوډاټ مواد چې دي خفیف خړ رنګه دي او په کافي اندازه باندې فیبرین په دې موادو کې لیدل کېږي، او اکثرا چې تاسو په التهابي ساحه کې وګورئ
د غوټو په شان مواد تبرکلونه او راوتلې ناحیې پکې تاسو لیدلی شئ. کرونیک اډهیسیو پیریکارډایټس دا د پیریکارډایټس چې کله شفا شي یا جوړ شي یا سړی سالم صحتمند شي د شفا کېدو نه وروسته د ارګنایزیشن په نتیجه کې منځته راځي او د پیریکارډ د دې دوو طبقو په منځ کې فیبریني التصاقات چې دي دا منځته راځي، یعنې سریښناکه د الیافو التصاقات دي او د پیریکارډ جواب چې دا بندوي. کرونیک کنسټرکټیو پیریکارډایټس چې لیفي او تکلسي زخیمه کېدل دي دا په زړونو کې منځته راځي او قلبي دهانه یا کارډیک آوټپوټ چې دی دا کموي او دوامدار اپتونه چې د توبرکلوز او تقیحي اپتونه او هیم پیریکارډیوم او د نور څخه عبارت دي. په زړه کې یو سکار یا داغ پیدا کېږي چې 0.5 تر 1 سانتي متر پورې واوسي او دا سکار چې دوی په خپل شاوخوا تکلس یا کلسیفیکیشن کړي. کله چې زړه غواړي چې ډایلیټیشن وکړي ډیاسټول په صفحه کې نو ډایلیټیشن نشي کولی. همدارنګه د زړه توسع او هایپرتروفي دواړه منځته نه راځي، یعنې معنا دا چې زړه چې دا د یو لیفي سکار په واسطه باندې سخت شوی دی. د زړه سایز کېدلی شي چې نارمل اوسي او یا کوچنی شي اوسي. ملک سپاټ پیریکارډایټس یا پیریکارډیا پلک چې د 1 نه تر 3 سانتي متر په قطر په اندازه باندې خړبخن سپین رنګه پلکونو یا ناحیو څخه عبارت دی. د التهاب څخه وروسته د ارګنایزیشن او فیبروزس یا د فایبرونو د زیاتوالي څخه منځته راځي. اکثرا د خیبوتین په قدامي سطحه کې لیدل کېږي. سبب یې نه دی معلومه چې د کوم سبب د وجې څخه منځته راځي او هغه خلک چې په پیریکارډایټس باندې اخته وي چې کله چې هغوی شفا مومي یا جوړېږي نو د فیبروز په نتیجه کې دغه ملک سپاټ یا سولجر سپاټ یا پیریکارډیال پلک لیدل کېږي. په دې شکلونو کې موږ تاسو اډهیسیو کرونیک پیریکارډایټس او کنسټرکټیو کرونیک پیریکارډایټس لیدلی شو. په لومړني شکل کې تاسو ته ښکاره کېږي چې هایپرتروفي او ډایلیټیشن د زړه په واسطه باندې صورت نیولی دی او په دوهم شکل کې تاسو وګورئ چې د سکار د وجې څخه هایپرتروفي او ډایلیټیشن نشي کولی او بل شکل باندې پاتې کېږي. راځو موږ تاسو اخرنی موضوع وایو چې د زړه تومورونه دي چې په زړه کې تومورونه د پرایمري تومور په نوم باندې چې زیاتره ډېر نادره دي، ډېر نه واقع کېږي. اما یو تعداد تومورونه چې د مایکزوما په نوم باندې یادېږي او اکثرا 90% دا په چپ اوزین کې موجود اوسي او اکثرا یو واحد توموري اندازه د 1 نه تر 10 سانتي متر پورې اوسي او دوی یو تعداد مواد لري چې د میوسین په شکل باندې دي او همدارنګه بلیډینګ یا وینه بهېدل پکې منځته راتللی شي او د هیموسیډرین پوکڼۍ یا حبیبات هم پکې لیدل کېږي چې دا د پرایمري تومور یو ډول دی چې د میکزوما په نوم باندې یادېږي. او سیکنډري تومور د زړونو چې دی دا په زیات اندازه باندې لیدل کېږي او تومور چې دی د وینې یا د لیمف سیستم د لارې څخه زړه ته راځي. اکثرا د سږو تومور یا سرطان، د تیونو سرطانونه، خبیثه لیمفوما یا لیوکیمیا او خبیثه میلانوما که چیرې په دې باندې څوک اخته اوسي نو دوی کولی شي چې زړه ته تومور انتقال کړي او سیکنډري تومور په زړه کې منځته راشي.